أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون يا أيها الذين آمنوا ایمان والاو لا يسخر ټوکې دې نه کوي قوم یو قوم من قوم په بل قوم پورې عسى قریب ده ان یکونو چې وي هغو خیرا منهم غوره د دیونه ولا نساء او نزنانا من نساء په زنانو پورې دې ټوکې کوي عسى قریب ده ان یکن چې وي هغه زنانا خیرا منهن غوره د دیونه ولا تلمزوا انفسکم او تاسو عیب ولګوئ انفسکم په نفسونو خپلو باندې ولا تنابزوا تاسو مره طلب کوئ یو بل بالالقاب په لقبونو سره بئس الاسم ناکار د اسم نه الفسوق فسق د بعد الایمان وروسته د ایمان نه ومن لم يتب او هغه چا چې توبه وینسته په اولئک دغه خلق هم هغو الظالمون ظالمان دي یا ایها الذین آمنوا ما تاسو ته ویلي و چې د بني تمیمو یو وفد راغلی و او دا د بني تمیمو وفد چې راغلی و او دیو د مسلمانانو کې بعضې کمزوري کسان ولده ضعفا غربا ضعفا کسان یې ولده بلال رضی اللہ تعالی عنہ سلمان پارسی عمار خباب صہیب دای ولده نو دی بني تمیمو په هغو پورې یو مسخره او ټوکه شروع کړه الله جل شانه دا آیات را نازل کړه او مومنان یې منع کړه چېرې بعضې ستاسو نه دی په یو قوم دی په بل قوم پورې مسخره او ټوکه نه کوي بعض علما ذکر کوي چې ثابت بن قیس رضی الله تعالی عنہ د ده په غوږونو کې لږ درنوالی و نو دا به راته د رسول علیه السلام خواته به داسې کېناسته کله به چې هغه واعظ کا او نصیحت کا نو په یو موقع کې دا راغی چې د ده نه د سحر یو رکات مونځ شوی نو دا اوس سلام وګرځاو چې ده کله یو رکات وکړو سلام یې وګرځاو نو دا را روان دی راځي خلکو ته وایي تفسحو پراخي وکړئ تفسح یو سړي درته ویل چې بس تا ځای بیا مونږ ته ناست یې او دغلته کښېنه ثابت بن قیس کېناست خو غوسه نه په غوسه کې کېناست نو ویل چې دا سړی هلک څوک دی خلق ورته چې دا پلان کې دی
نو ثابت بن قیس وویل چې دا د پلانکۍ زنانه زوی دی او داسې څه د تعییر یې وله ورکړه چې په زمانه جاهلیت کې چې د هغې نه چېرته څه به کار څه شبته شوي په هغې سره وله تعییر ورکړه هغه سړی حیا وکړه الله دا آیات نازل او نه د زنانه به بله زنانه وبورې مذاق کوي قریبه ده ان یکنه چې وي هغه زنانه غوره د دیونه نو یوه زنانه دی په بلې زنانه پورې مذاق نه کوي دارنګه حضرت عائشہ صدیقه رضی الله تعالی عنها د یوې زنانه متعلق داسې لاس داسې نیولی چې داسې ونډه کوي رسول علیه الصلاة والسلام هغې لره منع کړه چې دا مه کوه الله دې دا آیتونه نازل کړي چې زنانه دې په بلې زنانه پورې ملنډې نه او دارنګه یوه زنانه هغې د خپل شانه کمربند چاپېر کړلی زنانه به دا وي چې هغو به کمربند چاپېراو په هغه باندې به خپل ځان ملا رسې تړله نو د هغه د یوې ازواج مطهراتو کې د یوې تنې هغه کمربند چې دی د ملا نه چاپېر کړی دی حصه داسې کوزه ده نو بلې ازواج مطهراتو کې یو تن ویل چې دا داسې ځان یې ښکته لکه د سپۍ په شانته راټوټه ورسې لکه ژبه د سپي الله دا آیاتونه چې یوه زنانه دی په بلې زنانه پورې مذاق نه کوي ولا تلمزوا انفسکم تاسو عیب مه لګوئ په خپلو نفسونو باندې په خپلو نفسونو باندې تاسو عیب مه لګوئ د دې مطلب دا دی چې ته یو بل مسلمان باندې عیب لګې هغه ستا نفس دی داسې دی لکه چې دا تا په خپل ځان باندې عیب ولګوي او تاسو مه راطلب کوئ یو بل لره په لقب قبیح القابو سره یو بل مه راطلب کوئ القاب چاته مه وایي چې په هغه کې د هغه عیب وي ومن لم یتب او هغه چا چې توبه وینسته په اولئک دغه خلق هم هغو الظالمون ظالمان دي د دې نه معلومه شوه چې ګناه کبایر دا د په اعمالو صالحو سره نه معاف کیږي ولیکن ګناه کبایر په اعمالو صالحو سره معاف کېدی نو ومن لم یتب به ورته الله نه ویله چې چا توبه وینسته نو هغه ظالم دی بیا خو ظالم نه شو ځکه توبه دې نه وباسي او ګناه کبایر خو په اعمالو صالحو سره معاف کیږي نو چې ګناه کبایر په اعمالو صالحو سره کله معاف کېده نو لهذا دا خو بیا ظالم نه شو ځکه چې ګناه کبیره به په اعمال صالحو سره معاف کېږي ظالم ونه شو خو د دې مطلب دا دی چې تو ګناه کبایر د توبې نه بغیر نه معاف کېږي یا ایها الذین آمنوا ایمان ولو اجتنبوا ځان وساتئ کثیرا د ډېرو من الظن د ګمان نه ان بعض الظن بېشکه بعض د ګمان نه اسم بعض د ګمان نه ګناه ولا تجسسوا تاسو لټون مه کوئ د یو بل ولا تجسسوا تاسو لټون مه کوئ د عیوب ولا یغتب بعضکم بعضا غیبت دې نه کوي بعض ستاسو نه بعضا د بعضو ایحب احدکم ای خوښه یو ستاسو نه ان یاکل چې وخوري لحم اخیه غوښه د ورور خپل میتن مړه په کرهتموه تاسو بد ګڼئ دې لره واتقوا الله ویرګئ د الله نه ان الله بېشک الله تعالی تواب ډېر توبه قبلونکی دی رحیم مهربانه دی ځان وساتئ د ډېر د ګناه
نبی علیہ الصلوۃ والسلام سلمان پارسی دا د دوو سړو سره چې هغه مالدار او د هغه سه زم کړو او سفر روانو حالت د سفرو چې دا سلمان پارسی بعد د نورو دوو خدمت کوي پخلی به کوي او هغه نور دوه په خرچه کوي. سلمان پارسی په دغه سفر کې هغه خپل ځای ته راغی وده شو. چې وده شو دا چې راپاڅېد ناوخته هغه ملګرو ورته وویل چې یاره تا څه نه دي پخ کړی؟ دی ویل چې دا خو وده شوی. بیا ورته هغه ویل چې ورشه د رسول علیه السلام خواته چې د هغه څه ورسوي. دا چې د رسول علیه السلام خواته راغی رسول علیه السلام ویل زموږ څه خو د خوراک څه نشته، البته ته اسامه خواله لاړ شه. اسامه بن زید رضی الله د اسامه خواله اسامه رضی الله تعالی عنہ ته چې کله دارالو نو هغه ویل زموږ څه د خوراک څه نشته. سلمان پارسی سلمان رضی الله تعالی عنہ را واپس شو. هغه چې کله را واپس شو نو هغه ادو کسانو ویله ملګري که چېرته سلمان یو کوهي ته ولېږئ او داسې کوهی چې د هغې اوبه بهیږي جاري اوبه نو د هغه اوبه به وچې شي. دا خبره الله جل شانه دا آیات نازل کړه چې اے مؤمنانو تاسو ځان وساتئ د ډېر کثیرم د ډېر د ګمان، لہذا بدګمانۍ دا مه کوئ ځکه چې بعضې د اسم نه ګناه ده، لہذا بدګماني په یو بل باندې مه کوئ، دا ګناه ده. ژوند راغلی دی په قرآن کې په ډېرو صیغو مختلفو سره راغلی دی او دا تقریبا په معنا په صیغو مختلفو سره راغلی یو کم او یا پیره دا لفظ راغلی. دا کله په معنا د یقین وي، ژوند په معنا د یقین هم دی، ژوند په معنا د خیال غیر اختیاري هم دی، ژوند په معنا د کذب هم دی، ژوند په معنا د اجتهاد سم راغلی، تهمت سم راغلی، دلته مراد تهمت دی. او دا تهمت ده چې هغه دوه تنو کسانو بیا دا تهمت لګول شروع کړه چې یاره د اسامه سره خو خوراک و خو موږ له حیرانه کړه. دا تهمت لګول شو. الله دا آیتونه نازل ولا یغتب بعضکم بعضا، غیبت دی نه کوي بعض ستاسو نه بعضن د بعضو. په ګناه کبایرو کې لویه ګناه غیبت. او رسول علیه الصلاة والسلام فرمایلی چې الغیبت اشد من الزنا، غیبت د زنا نه سخته ده. ځکه چې غیبت دا حق د عبد دی چې بنده نه یې بخلی الله یې نه بخي. نو غیبت سخته ګناه ده. یا ایها الناس اے خلقو انا خلقناکم، بېشکه موږ پیدا کړو تاسو لپاره من ذکر د نارینه نه او انثی او د زنانه نه، وجعلناکم موږ ګرځولي تاسو لپاره شعوبا خاندانونه او قبایل او قبیلې لتعارفوا، د دې لپاره تاسو یو بل پیژنئ وپیژنئ.
ان اکرمکم بشکا ډېر عزتمند ستاسو نه په نزد د الله باندې اتقاکم متقي ستاسو دی ان الله بشک الله تعالی علیم علیم دی خبیر خبردار دی الله انا خلقناکم من پیدا کړلی تاسو لره د نارینه نه او د زنانه ټول د سړی او د زنانه نه پیدا دي لہذا تاسو په یو بل باندې فخر مفاخره مه کوئ تاسو دا مه کوئ چې یاره بعضو ته نسبت د چې موږ د افضل یو موږ غوره یو ټول یو شانتي او دا خاندانونو او قبیلو باندې به عربو فخر کاو په دې خاندانونو او قبیلو باندې فخر مه کوئ دا د دې لپاره دی چې تاسو یو بل وپېژنئ قالت الاعراب ویلو باندچو آمنا موږ ایمان راوړلی قل ته ورته وایه لم تؤمنو تاسو ایمان نه دی راوړی ولکن قولو لیکن وایه تاسو اسلمنا موږ اسلام راوړلی ولما يدخل الایمان او نو داخل شوی ایمان پی قلوبکم بړنو ستاسو کې وان تطیعوا الله کچر تاسو خبر اطاعت وکړئ د الله ورسوله او د رسول الله لا يلدكم من اعمالكم شيئا نو نکمئ کوم ستاسو نه نکمئ الله تعالی ستاسو نه د عملونو ستاسو نه یو شی بېشک الله تعالی غفور بخښونکی دی رحیم مهربانه دی په دې آیات کې الله تعالی د اعرابو نه ایمان نفي سلب اعرابو به دعوه دا کوله چې موږ ایمان راوړلی الله و چې تاسو د ایمان دعوه مه کوئ تاسو ایمان نه دی راوړی ځکه چې د ایمان تعلق د زړه سره دی نو تاسو ایمان نه دی په زړه سره مخ ایمان نه دی قبول کړی بلکې تاسو دا وایئ چې اسلمنا موږ اسلام دی ته وایي د اسلام تعلق د ظاهري اعمالو سره نو په ظاهره باندې تاسو اعمال کوئ اسلام وایي او زړونو ستاسو کې ایمان نشته او دا حالت د منافق دی چې منافق په ظاهر باندې عمل کوي مونځ به هم کوي څه روژه به هم نیسي خو د زړه د هغه کې کفر ایمان پکې نه نو د دې وجې نه الله ورته وایي چې تاسو دا مه وایئ چې ایمان تاسو ایمان نه دی راوړی د دې نه معلومه شوه چې ایمان د دې نه دا معلومه شوه چې ایمان او اسلام په مابین کې فرق دی چې د ایمان تعلق د زړه سره دی او د اسلام تعلق د ظاهري اعمالو سره دی انما المؤمنون بشک مؤمنان الذين خلق دي امنوا بالله چې ایمان راوړل هغه بالله فالله باندې ورسول او رسول الله ثم لم يرتابوا بیا شک نه کړي هغه وجاهدوا او جهاد کړي هغه په مالونو خپل باندې او په نفسونو خپل په سبیل الله په لار د الله کې اولئک دغه خلقهم دی الصادقون رشون کړي قلت ورته وایه اتعلمون الله تاسو تعلیم ورکوئ الله ته بدینکم په دین خپل سره والله الله تعالی یعلم پیژني هغه څه چې په اسمانونو کې دي او هغه څه چې په ځمکه کې دي والله الله تعالی بكل شیء په هر شي باندې علیم دی یمنون علیک احسان جتلایی کوي هغو په تا باندې ان اسلمو چې اسلام راوړلی هغو قلت ورته وایه لا تمنوا علی اسلامکم تاسو احسان جتلایی مه کوئ په ما باندې اسلام لا تمنوا تاسو احسان جتلایی مه کوئ په ما باندې د اسلام خپل
بل اللہ بلکہ اللہ تعالیٰ یمن علیکم بلکہ اللہ تعالیٰ احسان کے بتا سو بندے ان اہداکم چی ہدایت کر لے اللہ تعالیٰ تاسو دل ایمان دا ایمان ان کنتم صادقین کچرتے تاسو صادقین رشن کی ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ یعلم پیجنی غیب السماوات غیب دا اسمانونو والارض و دزمکی واللہ اللہ تعالیٰ بصیر لدن کے دے بما پاغ سمان دے تعملون جے تاسو عمل کوئی بسم اللہ الرحمن الرحیم قاف والقرآن المجید بل عجبوا ان جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب سورة قاف مکی دے البتہ پا دے سورت کے بعض آیاتنا پا دے سورت کے مدنی دی وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ بعض علماء ذکر کئی چه دغا آیاتنا دغا مدنی دی د سورت قاف او د سورت حجرات په مابین کې مناسبت داره چې کله الله جل شانه په آخر د سورت حجرات کې اشاره کړې وه چې ایمان د دغه اعرابو ایمان یې حقا نه دی نو چې ایمان حق نه دی نو دغه خبره متضمنه ده چې دیو د نبوت نم انکار کوي ځکه چې ایمان حق نه شو نبوت په کې هم نشته د بعث او د قیامت نم دیو انکار کوي لہذا په دې صورت ابتداء وشو په اثبات د نبوت سره چې نبی علیه السلام نبی دی او بل په اثبات د قیامت سره په هغې باندې دلایل ذکر شو په سورت حجرات کې بیان د حال د مؤمنینو د منافقینو په دې صورت کې حال د کافرانو هم ذکر شوی دی په سورت حجرات کې آداب ذکر شوی د اتحاد د مؤمنانو چې د مؤمنانو د اتحاد دپاره آداب دادي په دې صورت کې تخویب ذکر شوی دی تخویب دی د رعایت د آدابو چې د دغه آدابو لحاظ څوک نه کوي د هغه لپاره تخویب دی په یوم د خروج په یوم د وعید په یوم د خلود چې هغه ورځ د قیامت ده ذلک یوم الوعید په دغه ورځ باندې په دغه ورځ دیو ته رعایت د آدابو لحاظ چې څوک نه کوي نو هغه لپاره تخویب ذکر شوی دعوه د صورت اثبات د بعثت دی بعد الموت او اثبات د توحید دی خلاصه د صورت په دې صورت کې بیان د بعثت دی د جزا دی تخویف دنیوی ده د پاره د منکرینو
او تخویف اخروی دی د پاره د عمد منکرینو. په دې صورت کې ترغیب دی قرآن ته، بشارت دی د پاره د مؤمنانو. په دې صورت کې بیان د صفاتو د اهل جهنم دی، د هغو صفات ذکر شوي. بسم الله الرحمن الرحیم. قاف. په دې قاف باندې موږ بحث کړلی چې د ادم حروف مقطع اسماء الفاظو تهجیونه دی. په اول صورت کې راوړی شوی دی. په دې کې اشاره چې دا په اول صورت کې راوړی شوی. په دې سره الله عرب چیلنج کوي چې دا قرآن ستاسو د حروف ونه جوړلی چې قاف دی، یو د هغو نه قاف دی. لہذا تاسو هم د دې قرآن مثل راوړئ. که تاسو وایي دا قرآن د طرفه د الله نه نه دی. دام جایز ده چې دا قاف دی امر وي د مفاعلې نه قفا اثرو. ورپسې شه په اتباع کوه د قرآن. دا مطلب بعض علما ذکر کوي چې قاف د قف نه دی، ودرېږه په نزد د هغه چې شریعت ستا دپاره کوم څه خبره مشروع کړله، په نزد د هغې ودرېږه، د هغې نه تجاوز مه کوه. بعض علما ذکر کوي چې الله تعالی یو غر پیدا کړی دی چې هغه ته قاف وایي، جبل قاف. او دغه جبل قاف احاطه کړله په دې عالم باندې. قاف په دې صورت کې 48 ځای ذکر شوی. اتفصل پیرا په دې صورت کې قاف راغلی. والقرآن الله و زما دې قسم وي فقرآن هغه قرآن المجید چې عزت شرافت والا خاوند شرافت دی، مجد عزت والا دی، یا مجید فاعل په معنا د مفعول دی. زما دې قسم وي په قرآن چې دغه عزت کړی شوی دی. مجید رفیع القدر چې د قرآن مقام اوچت دی. الله خو په قرآن قسم وخوړ. جواب څه دی؟ جواب بعض علما ذکر کوي چې قد علمنا، دا قد علمنا جواب دی. یا د دې جواب دا دی چې والقرآن المجید الله و زما دې قسم وي فقرآن مجید سره چې انا انزلناه لتنذر به الناس چې موږ نازل کړلی دی قرآن لره چې ته ویرې به دې باندې خلک. د دې لپاره موږ دا قرآن نازل کړلی چې ته به دې باندې خلک ویرې. یا جواب داره چې او انک جئت به منذرا بالباس چې ته راغلی په دې قرآن باندې یرونکې په باس چې باس نه خلک دي. دا جواب دی.
بل عجبو بلکې تعجب کړی د کافرانو ان جاءهم د دې چې راغلی هغو ته منذر ایرونکی منهم د هغو نه فقال الکافرون ویلو کافرانو هذا دا شیء یو شی دی عجیب عجیبه کافران دا وایي قرآن خو یو شی دی او داسې شی دی چې دا خو عجیبه شی اذا کله چې مړه شو منګه و ترابن وکنا او شو منګه ترابن خاورې نو ذلک دغه راجون راګرځېدل بعید لرې دا خو ډېره بعیده خبره چې منګه مړه شو او خاورې شو بیا منګ راژوندي شو دا انکار دی د قیامت الله ورته وایي قد علمنا پتا خیو سره موږ معلومه کړې وه ما هغه تنقص الارضو چې کمی ځمکه منهم د هغو نه وعندنا په من کتابون کتاب دی حفیظ حفاظت کوونکی قد علمنا ښه پتا خې موږ هغه چې کمی ځمکه له دیونه څه مطلب دا سړی چې کله په دې ځمکه کې کېښودی شي نو دا سړی د دا په دې ځمکه کې پروت دی نو ځمکه د دې نه خوراک ځمکه تې خوري خاورې خوري دا سړی نو الله وایي چې دغه قد موږ پېژندلي هغه چې ځمکه د دیونه کم کموي هغه هم کوي او روایاتو کې راځي چې عجب الذنب دا اډوکې ځمکه نه خوري او د دغې نه بیا ټول انسان را پیدا کېږي را ژوندی کېږي د دې شګنلو دا اډوکې دی دغه اډوکې دغه نه خوري ځمکه او د دقې نه بیا انسان بیا نور ټول خاورې د انسان خوري البته د دې نه بعضې خلک مستثنا دی لکه انبیا شو انبیاو ته ځمکه څه نه وایي اولیا شو لہذا اولیاء ته هم ځمکه څه نه وایي اولیاء بالکل روغ نیکان صالحان خلق هغه ته ځمکه هېڅ نه وایي روغ پراته یا قد علمنا پته کې څه موږ پېژندلي دي ما هغه تنقص الارض منهم چې کمی ځمکه منهم د دیو نه د خلکو نه ځمکه چې د دې خلکو نه کمی هغه موږ پېژندلي ځمکه دې څنګه کمی هغه چې کمی ځمکه د دیو نه الله وایي دا موږ پېژندلي په دې دنیا باندې ګرځېدو نو په دې دنیا باندې الله خلک مړه کوي په دې سر د ځمکه چې الله وایي کوم خلک زه مړه کوم او ځمکه دیو لره کمی نوې بیا پیدا کېږي هغه کوم چې مړه کړي مې دي هغه هم زه هغه پېژنم دا مطلب دی بل کذبوا بالحق بلکې دروغجن کړی هغو بالحق حق لره لما کله جاءهم چې راغلی حق هغو ته فهم هغو فی امر په امر کې په کار کې مریج مضطرب دي هغه په کار کې دي هغه کار مریج چې اضطراب دی نو هغو په کار کې مریج مضطرب دي په اضطراب کې افلم ينظروا آیا نو کتلی هغو الی السماء اسمان ته فوقهم پاس د هغو نه کیف څرنګې بنیناها موږ پیدا کړی دی موږ جوړ کړی دی د اسمان لره وزیناها او موږ ښایسته کړی د اسمان لره وما لها نشته د اسمان لره من فروج څه شلیدل فروج څه چاودونه
نشته دې لره من فروج څه چاود پرجې اسمان ته دا دلیل دی په دې باندې چې الله په قیامت راوستلو باندې قادر دی. په مخکې آیاتونو کې کافرانو دا قیامت دا بعیده ګاڼه انکار یې ته کاو په دې زګینه کې د قیامت اثبات د قیامت وشو. چې الله دا اسمانونه پاسه د دې خلکو نه دا الله نه ګو دا خلک ورته نه ګوري الله دا موږ جوړ کړلي ښایسته کړم دي دقه ذات قیامت هم راولي. والارض ازمکه مددناها منګه خورا کړې د ازمکې لره والقینا فیها رواسي منګه ارتلیو پر ازمکه کې غرونه وانبتنا منګ راټوکوله دی په ازمکه کې من کل زوج د هر قسم جوړې بهیج حسن منظر نه دا باران وشي تاسو دې بوټي ته وګورئ داسې ازمکې ته وګورئ داسې صبر شاداب شي او د دې ازمکې نه هر قسم دا بوټي جوړې بوټي راوخي مختلف اقسام بوټي الله د ازمکې نه راوخي. دغه ذات چې دا بوټي راخېجي دغه شان به الله تعالی په دې قادر دی چې دا انسانان را ژوندي کړي. نو د دې انسانانو په را ژوندي کولو باندې قیامت ته دا الله قادر دی چې ازمکې نه بوټي راوباسي دغه ذات. دا بوټي د ازمکې نه هېڅوک نشي رایستی دا الله راوباسي. نو د دې ازمکې نه دا بوټي رایستل دا کارونه الله کوي. دقه ذات دا به موږ را ژوندي کوي دا مړي به را ژوندي کوي. تبصره ده و ذکرا نصیحت ده لکل عبد د پاره د هر بنده هغه بنده منیب چې رجوع کوونکی د الله ته. تبصره چې دا خاوند د تبصرې خبره د بصیرت خبره ده. ونزلنا الله وی موږ نازل کړی دی من السماء د اسمان نه ماء اوبه مبارکې فانبتنا به موږ راټوکولی پرې اوبو سره جنات باغونه و حب الحصید او دانې د ریبلو والنخل کجورې باسقات اوږدې لها د دغو دپاره طلع خوشي دي نضید ډکې په یو بل چړاو شوي ده یو بل پاسه. رزقا رزق دی للعباد د پاره د بندګانو و احیینا او موږ ژوندی کړی دی په دې باران سره ښار مړ کذلک هم دارنګې الخروج رایستلی الله باران وکړي په دې باران سره باغونه راوچت شي دانې داسې دانې چې هغه بیا ریبئ داسې فصل دې وشي دانو چې هغه بیا ریبئ. کجورې باسقات چې دا اوږدې کجورې دي د هغې لپاره خوشي دي ډکې دا کارونه الله کړي. الله وایي کذلک هم دارنګې الخروج رایستلی څنګه چې دا بوټي باغونه راوباسمه دا میوې دله درکومه او دارنګې دا کجورې دله درکوم غټې کجورې دارنګې به تاسو هم راوځي. که تاسو دې ته وګورئ نو د دې آیاتونو اثبات د قیاس هم کېږي چې دا بیا راژوندی کول چې الله دا سړی دا خلک دنیا بیا راژوندي کړي دا قیاس کوي په څه باندې په دې باندې چې باران وشي بوټي پرې راوخیږي. دغه ذات چې کجورې پیدا کړي دي غټې دا چې باران وشي ښار مړي هغه بیا راژوندی شي په دغه باندې دا قیاس کوي کذلک دارنګې الخروج
رایستل دي چې تاسو به امر او باسي الله کذبت قبلهم دروژن کړي مخکې دیونه قوم نوح قوم د نوح اصحاب الرس او خاوندانو د کیو ولا والثمود او ثمودیانو وعاد وعادیان وفرعون واخوان لوط ورند لوط واصحاب الایکا وخوندانو دبن وقوم التبع وقوم التبع كل هر یو کذب الرسل دروژن کړي هغه رسولان په حق وعید ثابت دی وعید زما سزا زما افعینا بالخلق الاول آیا منګه ستړي شو په پیدایش اول سره بل هم بلکې هغه په لبس په التباس کړي په اشتباه کړي من خلق جدید د پیدایش نوینا افعینا آیا منګه ستړي شو پر پیدایش اول په د دنیا پیدا کړل آیا په دې منګه ستړي شو بلکې په دې باندې ستړي شو نه دی الله ولقد خلقنا الانسان او خامخا پته خسرا منګه پیدا کړل د انسان ونعلم من پیجن ما توسوس به نفسه هغه پیجنو چې وسوسه لویږي په دغه سره چې وسوسه ارته په دغه سره نبزه ده ونحن اقرب الیه الله من نزدې الیه د انسان ته من حبل الورید د رګ د مرینا د آیات ته وګورئ دا بار بار ذکر کې راځي په دې آیات کې الله وایي چې موږ اقرب نزدې و د انسان ته من حبل د رګ د مرینا ورید دا یو رګ دی چې معلق د زړه دی زړه ته یو رګ تللی نو دا دوه رګونه دي په دغه ځګینې کې مری بدې کې یو زړه ته تللی ایو د زړه نه راغلی دا رګ انسان ته ډېر زیات نږدې دی ځکه چې د انسان نه جز دی الله وایي چې دې انسان ته منګ هم نږدې و اوس وګورئ په دې ځای کې علامه روح المعانی ذکر کوي چې د دې نزدېکت معنا دا ده چې نعلم به موږ به دې نعلم به وبأحواله ولا يخفى علينا شيء چې موږ الله وایي چې د دې نزدېکت مطلب دا دی چې موږ نږدې وو ډېر دي چې موږ د ده په دې انسان باندې زموږ علم دی د دې په احوالو باندې موږ پوهېږو په موږ باندې یو شی پټ نه دی د اپټ شی نو د دې نه په دې ځایونه کې اطلاق د سبب دی مراده شوی دی ته مسبب سبب دا دی چې یو څوک چاته نږدې نو د هغه په هر حال باندې پیږي که نه نږدې هره خبره اوري هر حالت اینی نو دا رنګل د اطلاق د سبب دی چې اقرب دی او مسبب مراد د دې نه مسبب دی او مسبب علم دی ځکه چې یو څوک چاته یو شي ته یو څوک په عادت کې نږدې نو دا د سبب د علم دی په دې باندې نو ذکر د اقرب الیه او مراد د دې نه علم دی چې الله نږدې دی دې ته په علم سره په احوالو د دې سره بعض علما ذکر کوي چې دا کلام د باب د تمثیل نه دی ته تمثیل نه دی ځکه چې یو انسان دی د بل انسان ته نږدې نو د بل انسان ته چې یو انسان ته یو شي ته څوک نږدې نو په هغه باندې د علم د هغه په حوالو حالاتو باندې دا خبرې دارنګې الله جل شانه د هغه په نسبت سره مخلوق ته دغه راغستی دی الله په د هغه تشبیه ورکړله د هغه چا سره چې یو څوک یو چاته نږدې او چې څوک چاته نږدې په هغه په علم یې پوهي
نو کم کلام چې د هغه دویم دپاره مستعملېده چې را یو انسان یو شي ته نږدې دی هغه په هغه اول کې مستعمل کو چې مشبه دی نو د دې وجې نه دا اقرب الیه چې ویلی شوی دی چې الله وایي چې موږ اقرب یو دې ته دا په دې لحاظ سره ویلی شي په اعتبار د هغه تمثیل سره دی علامه روح المانی ذکر کوي ولا مجال لحمله على القرب المكاني لتنزيله سبحانه وتعالى عن ذلك چې مجال نشته چې دا ته په قرب مکاني باندې ته عمل کې چې الله زموږ سره زبردستې نږدې دی په مکان په لحاظ ځکه چې الله تعالی د داسې قرب مکاني نه د دې نه منزه دی او دارنګه چې راغلی دی وهو معکم چې الله تعالی سره ستاسو سره دی نو د دې مطلب دا چې د الله معیت زموږ سره دا په علم باندې دی الله زموږ سره په علم باندې مایل ورنه ثم استوى على العرش او الله په عرش باندې مستوی دی بعض علما د دې د ظاهر نه باندې عمل کوي چې الله جل شانه موږ ته په علم سا او د جهاد د مکان نه امن اقرب دی نږدې دی خو د جهاد د مکان نه څنګه موږ ته الله اقرب دی په دغه باندې زمونږ عقل کار نه کوي متشابهات دا بیا متشابهات خو علما اتفاق کثرت اجتماع د علماء په دې باندې ده چې مراد د دې اقرب نه قرب په اعتبار د علم سره دی اس په هغه وخت کې یتلقى المتلقیان چې اخلي المتلقیان دعا اغستونکي یعنی الیمین چې یو د خی طرف نه وان الشمال او د ګس طرف نه قاعد ناس دی اس په کې یتلقى چې اخلي المتلقیان اغستونکي د خی طرف نه او د ګس طرف نه قاعد ناس دی هغه پرشتي اغستونکي چې تلقین په څه شي باندې کوي دا تلقین په حفظ سره کوي په کتابت سره کوي د انسان خبره یادوي هغه لیکي دا پرشتي خی طرف ته حسنات والا ګس طرف د چې ناسته ده هغه ګناهونه لیکي دا دي ما یلفظ من قول نار ته دا سړی سوی نه الا مگر لدیه په نظر باندې دا پرشته رقیب حافظ دا عتید مگر دا په نظر باندې رقیب یو حافظ دی عتید تیار خله دې خبره وځي یو حافظ تیار ورته ولاړ دی وجاء سکرة الموت بالحق او راغلی سکرات د مرګ بالحق په حق سره ذالک دغه سکرات د مرګ هغه وی چې وی ته د دې نه تهید ته تښتېدلې تهی چې تر دې نه کناره کش کېدلې د مرګ سکرات درته راغله تا خو د دې مرګ دپاره د مرګ نه بچ کېدلو مختلف حفاظتونه کول مختلف طرز طریقې اختیارولې خو هغه طرز طریقې هغه ټولې ناکامه دي د مرګ نه خو خلاصې نشته ونفخ بالصور چې بوکې وکړه شي په شپېلۍ کې ذلک دغه یوم الوعید ورځ د وعید د سزا ده وعید دغه ورځ د یرولو ده وجاءت او راغله ده كل نفس هر نفس ما هذا دغه نفس سائق شړونکی و شهید او حاضر گواه هر نفس به دو پرشت دا دو پرشت انسان یو پرې ولو ناسي یو به شړي یو په گواهی کوي او دا دغه چې کوم دی د عمل نامې دا اوس خپل عمل نامې ورسي
د یې سبا عمل نامې به ورسه ورسوي چې دا نیکۍ دي دی به دي. لقد كنت خامخا په تحقیق سوې ته فی غفلة من هذا په غفلت کې د دې نه فکشفنا نو درې کړی موږ عنک ستا نه غطاءک پرده ستا په بصرو که نو سترګې ستا نن ورځې علی حدید نو سترګې ستا نن ورځې حدید تیرې دي. الله وایي لرې کړی موږ ستا نه بیرته او پرده څه شی وه چې دا روح کله پر جسد کې دا پرده ده ظلمت دی خو چې دا روح کله د بدن نه ووت بیا پردې ختم شي دا به بیا فرشتې اینی دا نظر بیا تیری هر څه به وي. وقال قرینه وبه وایي ملګری د دې سړي هذا دا ما هغه دی لدیه چې بنې زما باندې یاتي تیار دی. مراد د قرین نه وګوري قرین نه مراد اکثر علما ذکر کوي چې فرشته ده. وقال قرینه وبه وایي قرین ده قرین څوک دی ملګری ده چې فرشته ده. هذا دا عمل نامه ما هغه د لدیه چې بنې زما هاتي تیاره ده که زه عمل نامه زما سره تیار را سره دی عمل نامه نه هغه عمل نامه زما سره تیار را سره چې دا د عمل نامه ده. یا بعض علما ذکر کوي چې مراد د قرین نه شیطان دی د انسان څخه شیطان ورسي نو به قرینو ملګری د دې انسان چې شیطان دی او هغه دا سړی ما هغه دی لدیه چې په نظام باندې یاتي تیار دی ما بالکل جهنم اور ته دا تیار کړی دی شیطان جهنم اور پر بالکل تیار دا مطلب. بعض علما ذکر کوي چې مراد د دې قرین نه جوارح دي جوارح به په خپل څه ګناهونه چې کړي هغه په دې باندې اقرار کوي. القیا ورته وایي تاسو دواړه ای فرشتو په جهنم په جهنم کې کل عبا غپارین هر کافرانی سرکشه القیا تاسو دواړه ورته وایي الله به حکم هغه کافر مناع للخیر چې منع کوونکی دی خیر له معتد تجاوز کوونکی دی مرید په تردد کې دی. الذي هغه کافر دی چې ګرځولی او صد الله سره اله آخر اله بل فالقیاه تاسو دواړه ورته وایي دی لره فی العذاب الشدید په عذاب سخت کې. قال قرینه وبه وایي ملګری د دې سړي چې هغه شیطان دی ربنا اے رب زما ما اطغیته ما نو گمراه کړی دی لره ولکن کان او دا په ضلال بعید په گمراهی لویه کې. قال الله تعالی ورته لا تختصموا لدي تاسو جګړه مه کوئ په زما وقد قدمت الیکم بالوعید او خامخا وړاندې کړی تاسو ته بالوعید سزاګانې ایرول مې درته وړاندې کړي وو. ما یبدل القول لدی نشي بدلولی وینا لدی په زما وما انا ظنیما او نیم زه بظلام للعبید ظلم کوونکی للعبید په بندګانو باندې وما انا نیم بظلام ظلم کوونکی للعبید په بندګانو الله زه په بندګانو ظلم یو به باندې نقول لجهنم چې موږ وایو جهنم ته هل امتلأت تړک شوې وتقول وبه جهنم هل من مزید اشته نور خلقه همیشه لپاره به جهنم کې خلق به دې کې اړتولی شي حتی او جهنم به دا وایي چې هل من مزید آیا نور خلق شته حتی چې رب العزت ذات الله تعالی به په دې کې خپل قدم کېږي څنګه چې منع شي
نو دا اور به د جهنم بعض ته راټول شي او دا اور د جهنم به وایي قط بس کافي دی بے عزت کا دا جهنم به زما د قسم په عزت ستا په کرم ستا بس کافي دی او همیشه لپاره به جنت کې فضل یو زیاتی ځای حتی چې الله تعالی به د هغې لپاره نور مخلوق پیدا کړي هغه نور مخلوق چې الله پیدا کړی دی هغه به په فضل د جنت کې د جنت په زیاتی ځای کې آکي اوسېږي وأزلفت الجنة او نزدې به کړی شي جنت للمتقین دپاره د متقیانو غیر بعید په غیر د لرې نه چې لرې به نه هذا دا ما هغه دی توعدون چې ستاسو څه وعده کړې شوې وه هذا دا لکل اواب دپاره د هر رجوع کوونکي دی حفیظ چې حفاظت کوونکی دی د هر رجوع کوونکي حفیظ حفاظت کوونکي دپاره دی من خشی الرحمن هغه څوک چې یېرېدلی او د رحمان ذات نه بالغیب په غیبانې وجاء او راغلی او بقلب منیب په زړه سره هغه زړه منیب چې متوجه کېدونکی دی په دې زړه سره راغلی ادخلوها تاسو ننوځئ دې جنت ته بسلام په سلامتیا سره ذلک دغه یوم الخلود ورځ د همیشوالي ده لهم د دې جنتیانو دپاره ما هغه څه یشاءون فیها چې خوښ وي د هغو په دې جنتونو کې ولدینا او باندې زنګ باندې الله وایي مزید زیاتې نعمتونه دي هغه زیاتې نعمتونو کې علماو کلام کړلی چې په دیو باندې به باران وشي نن دیو به نه اراده کوي یو شی مګر د هغه باران به په دیو باندې شوی چې څه شی د دیو خوښې د هغې بارانونه وکړي مزید دا دی چې هغه لوی کرامتونه دي لوی عزتونه دي چې الله به دیو له ورکړي داسې نعمتونه دي جنت التي لا عین رأت چې نه سترګو لیدلي او نه غوږونو اورېدلي ولا خطر على قلب بشر او نه د انسان بړله باندې تیر شوي دي بعض علما ذکر کوي چې ورځ د جمعې ته یوم المزید وي بعض علما ذکر کوي چې مزید بیبیانې دي د حور العین نه په دیو باندې په سرونو باندې تاجونه دي هغه ادنا ملغلله د دغه تاجونه هغه ده چې دا به مابین د مشرق او د مغرب کې دنیا پړقوي مزید دا ده چې دا مضاعفت د حسنه دی نیکي دو چنده پلس امثاله باندې او بعض علما ذکر کوي حق هم داره چې مراد د مزید نه رؤیت د الله تعالی دی چې مؤمنان ته په آخرت کې په جنت کې رؤیت د الله حاصل وکم اهلکنا لو ډېر هلاک کړي موږ قبلهم مخکې دیونه من قرن د امتونه هم هغو اشد منهم سخو د دیونه بطشن په حمله کې فنقبوا فی البلاد هل من محیص فنقبوا نو لاړ شئ تاسو په ښارونو کې شته من محیص ځای د خلاصۍ شته خلاصي فنقبوا وکم اهلکنا ډېر هلاک کړي موږ مخکې دیونه د امتونو نه چې هغو سخو د دیونه په حمله کې نو تلیو هغو فی البلاد په ښارونو کې هل من محیص شته ځای د خلاصۍ فنقبوا احسار تلیو ان فی ذلک بېشکه بېشکه په دې کې لذکر خامخا نصیحت دی لمن دپاره دغه چا چې وي د هغه دپاره زړه او القى السما یا ښودلی غوږ وهو او دا شهید حاضر وي
ولقد خلقنا السماوات خامخا په تحقیق سره موږ پیدا کړلي اسمانونه او ځمکه او هغه چې په مابین دی دواړو کې دي په شپږ ورځو کې وما مسنا من لغوب او نه دی مسه کړی موږ لره من لغوب څه ستړیوالی فاصبر ته صبر کوه علی ما په هغه څه باندې یقولون چې وایي هغو وسبح ته تسبیح وایه بحمد ربک په حمد د رب مخکې د طلوع د شمس نه وقبل الغروب او مخکې د غروب نه سبح ورغو د تسبیح نه یا مونځ دی چې د طلوع د شمس د نور راختلو نه مخکې او د نور د پرېوتلو نه مخکې مونځ کوه یا وسبح تسبیحات وایه په دې اوقاتو کې د طلوع د شمس نه مخکې د نور د راختلو نه مخکې او د نور د پرېوتلو نه مخکې په دې ټیم کې تسبیحات وایه ومن اللیل او د شپې نه فسبح تسبیح وایه ته وادبار السجود او وروسته د سجدو نه وروسته نبی علیه السلام ذکر کوي چې رکعتان بعد المغرب چې د ماښام نه وروسته ادبار وروسته نه چې 2 رکعات دي 2 رکعات دی وروسته د مغرب واستمع غوږ کړه یوم په هغه باندې ینادي المنادي چې اواز وکړي اواز کوونکی من مکان قریب د مکان نږدې نه یوم په هغه باندې یسمعون الصیحة چې اوري هغو چغه بالحق په هغه سره ذلک دغه یوم الخروج ورځ د راوتلو ده انا بشک من نحن من نحيي من ژوندي کوو نبیتو من مړه کوو و الینا خاص من ته المصیر راګرځېدلي یوم په باندې تشقق الارض چې وشلېږي ځمکه عنهم د دې خلکو نه سراعا بجلتې باندې ذلک دغه حشر علینا یسیر دغه حشر راجمع کېدلي په موږ باندې ذالک دغه حشر راجمع کولی په موږ باندې یسیر آسان نحنو اعلم موږ عالمان یو بما په هغه څه باندې یقولون چې وایي هغو وما انت او نه ته بلې خلکو باندې بجبار سرکشه په ذکر ته نصیحت کوه په قرآن باندې هغه چاته یخاف وعیدي چې اریږي هغه وعیدي د سزا زمانه بسم الله الرحمن الرحیم والزاریات ذروا فالحاملات وقرا فالجاریات یسرا سورت زاریات تراورسی سورت زاریات مکی سورت دے د سورت قاف سے مناسبت دارے چې سورت قاف ختم شو په ذکر د بعثت باندې په ذکر د جزا او د جنت او د نار په دیو باندې مشتمل دی په دې سورت په اول کې الله قسمونه خوړل دي او د دې قسمونو نه وروسته وایي چې ستاسو څخه کوم څه وعده شوې ده دا رښتیا ده او د دې څه وعده په څه شي باندې شوې هغه به د مخکې صورت کې ذکر شو چې بحث قیامت دی جزا ده جنت دی نار اور دی دار لدینا مزید دا ده چې الله زموږ سره زیاتې نعمتونه دي بعض علما ذکر کوي چې په سورت قاف کې اهلاک د ډېرو ذکر شو په اجمال باندې نو اجمال هلاکت ذکر شوی دی وکذبت قوم نوح دغه هلاکت ذکر شو قوم نوح خدا په اجمال سره ذکر شوی اصحاب الرس و ثمود و عاد و فرعون
په دې صورت کې د بعضو اهلاکې په سبیله د تفصیل سره ذکر کړل. په سورت قاف کې وسبح تسبیح بیانوه بحمد ربک په حمد در خپل. او دلته وایي چې ففروا الی الله الله ته وتښتئ. نو الله تعالی ته تښتېدل په څه شي باندې خو تسبیحات به د الله وي او حمد د الله به وي. په سورت قاف کې خلق او پیدایش د انسان ذکر شوی. افعینا بالخلق الاول داری ولقد خلقنا الانسان دا. په دې صورت کې بیان د حکمت د خلق پیدایش دا هغه ذکر شوی چې په دې به پیدا کېدلو کې چې الله دا انسان پیدا کړلی په دې کې حکمت سره. نو لہذا په دې صورت کې هغه حکمت ځای په ځای ذکر شوی. دعوه د صورت اثبات د بعثت د بعد الموت په دلایلو عقلیو سره او په ذکر د عذاب سره په قومونو باندې او دعوه د توحید دا د صورت دعوه ده. خلاصه د صورت اثبات د معاد دی، بیان د حالت د مکذبینو دی په طریقې د زجر سره، بیان د بشارت دی په ذکر د صفاتو د متقینو سره. په دې صورت کې تخویب دنیوي دی، رد دی په شرک باندې، نبی علیه السلام ته تسلی ده او د دې لپاره بعضې قصص ذکر کړي. بسم الله الرحمن الرحیم والذاریات. الله وایي زما د قسم وي په هغه او هواګانو رالوتونکو باندې زرون چې رالوځي، زرون په رالوتلو سره دا هواګانې چې رالوځي، نو دا زاریات صفت د پاره ده هواګانو دی. بعضې علما ذکر کوي والذاریات. الله وایي زما د قسم وي په هواګانو باندې چې هغه هواګانې جدا کوونکې دي، زرون به جدا کولو سره هواګانې راشي جدا کول وکړي، پاڼې راوارتئ د ونې را جدا کړي، ګرد غبار اوچت کړي، یو شی د خپل ځای نه بل ځای ته ویسي د سیده. دوی معنا دی وګورئ. بعض علما وایي دا صفت د پاره د زنانو دی. والذاریات الله وایي زما د قسم وي په هغه زنانو باندې چې هغه زنانه الولو پیدا کوونکي دي، یعنی شیندونکي دي د رحم خپل نه، زرون په شیندلو د خپلو رحمونو نه بچي راوباسي راشیندي. هغه زنانه چې هغه بچي پیدا کوي په هغې باندې قسم کړل. فالحاملات الله وایي زما د قسم وي په هغه ورځ باندې چې هغه ورځ بار کوونکی دی وقرن بوج لره. ورځ وچه او بوبې ورځ ده چې درنه ده، وقر بوج په هغې کې باران پکې، په هغه باران باندې دا درنه ده، په هغې قسم کړل. فالحاملات الله وایي زما د قسم وي په هغه ټولو حیواناتو باندې چې هغه ټول حیوانات حامل دي وقرن د بچي د بوج نه. ټول حیوانات چې په هغو کې هغه حاملې دي، بار کوونکي دي بوج لره، بوج چې هغه حاملې دي په بچي، په هغو باندې الله قسم وکړي. پای راوړې ده پاره د تاخیر، یعنی تعقیب ده خو د پاره د قسم په مقسم به کې نه ده. فالجاریات الله وایي زما د قسم وي په کښتو باندې چې هغه کښتۍ تلونکي دي یسرن په اسانتیا. جاریات صفت د کښتو
فالجاریات زما د قسم وي په هغه ستورو باندې الله وایي چې هغه ستورې تلونکي دي یسرن په اسانتیا باندې په اسمان کې دا ستوري روان دي. فالمقسمات الله وایي زما د قسم وي په هغه فرشتو چې هغه تقسیم کوونکي دي امر د الله حکم د الله تقسیموي حکم د الله تقسیموي. مشران دا فرشتې د الله احکام تقسیموي چېرې ته به دا کې ته به دا کې ته به دا تقسیم کوونکي دي امر کارون لره. د دې قسمونه وروسته الله وایي په دې قسم وخوړ انما بېشکه هغه چې ستاسو واده شوې ده لصادق خامخا رښتونکې ده. وان الدین او بېشکه دین لواقع خامخا واقع دی. والزاریات فالحاملات فالجاریات زاریات صفت د هواګانو شو حاملات صفت د ورې شو جاریات صفت د پاره د کشتو شو فالمقسمات دا صفت د پاره د فرشتو شو. صبیغ تمیمی عمر ابن خطاب ته راغی رضی الله تعالی نو عمر ابن خطاب ته ویل چې ماته د الزاریات ذرون د دې معنا بیان نو هغه ورته ویل چې والزاریات ذرون دا ورېز ده ځکه چې والزاریات هغه ورېزې چې هغه شیندونکي دي زر ور په شیندلو باران راوباسي. حاملات یې ورته همدغه شانته وي هواګانې دي چې هغه بارونکي دي ورېزو لره بوج لره. بیا عمر ابن خطاب رضی الله تعالی عنہ امر وکړو هغه ته او صبیغ تمیمی سل دوری وه او په کور کې بند کړو. کله چې هغه روغ شو نو بیا یې راطلب کړو بیا یې سل دوری وه او دا یې حمل که بار یې که په چشي باندې پکې جاوه کې کېنه وویې ګرځه. بیا یې ابو موسی اشعري رضی الله تعالی د عمر رضی الله عنه خط ولېږه چې خلک به منع کړي د دې د ناستې نه نو دا همیشه لپاره خلک به نه ورکړي. خلک دا ولې ځکه دی چې د عمر رضی الله عنه دا تپوس کړی و نو دا یې هسې د مذاق دپاره کړی یو ټوکې د وجې نه تپوس کړی نو دا خو د قرآن آیات دی چې په دې کې ته ټوکې کې مذاق کوې نو د دې وجې نه ول عمر رضی الله عنه دا سزا وکړه. وان الدین بېشکه جزا او سزا لواقع خامخا واقع کېدونکې ده. والسماء الله وایي زما د قسم مې په اسمان ذات الحبک چې خاوند د لارو دی. والسماء الله وایي زما د قسم مې په اسمان ذات الحبک چې خاوند د پیدایش خره خاوند چې دا مستوی دی برابر دی. ذات الحبوک چې دا خاوند د زینت دی. ذات الحبوک چې خاوند د ستورو دی. دا ټولې معنیګانې علماو کړي. انکم بېشکه تاسو لفی قول خامخا په قول کې هغه قول مختلفین چې مختلفه دی. یؤفک عنه اړولی شوی د قرآن نه هغه څوک من هغه څوک اوفکه چې اړولی شوی دی د دې قرآن نه یا د محمد علیه السلام نه په ایمان راوړلو اړولی شوی دی هغه څوک چې اړولی شوی قتل قتل شي الخراسون درو اټکله ویونکي درو ویونکي الذین هغه خلک دی هم هغو فی غمرتن په جهل عظیم کې په جهالت ساهون غافل دي. یسألون سوال کوي هغه ایان کله به یوم الدین ورځ د جزا او سزا یوم هغه ورځ یوم په هغه ورځ هم دي علی النار په اور باندې یفتنون سېزلی به شي هغو لره. ذوقوا وسکئ فتنتکم فتنه ستاسو هذا دا الذي هغه کنتم چې وایي تاسو به په دې باندې تستاجرون چې تاسو په جلتۍ سره طلب کاو. وسکئ فتنتکم شرارت دا هغه اور دی چې تاسو په جلتۍ سره طلب کاو. ان المتقین بېشکه متقیان بې جنات په جنتونو کې به وي وعیون او په چینو کې به وي
آخذین عمل کوونکي دي ما آتاهم آخذین اخیستونکي دي هغه څه آتاهم ربهم چې ورکړي هغو ته رب د دیو انهم بېشک هغو کانو قبل ذلک مخکې د دغه نه محسنین نیکوکاره آخذین عاملین دي عمل کوونکي آخذین قابلین قبول کوونکي دي هغه لا چې ورکړی دی هغو ته رب د دیو کانو هغو قلیلا لږ من اللیل د شپې نه ما هغه یهجعون چې وده کېدل هغو وبالاسحار په سحرونو کې هم هغو یستغفرون بخښنې طلب کوي هغو نبی علیه السلام فرمایي ان آخر اللیل آخر شپه کې تهجد احب الی غوره دی ما دا من اوله د اول شپې نه چې په اول شپې کې کوم عبادت کوي د هغې نه نبي علیه السلام ماته وایي چې په آخر شپه کې عبادت غوره دی ځکه چې الله تعالی وایي وبالاسحار هم یستغفرون چې په سحرونو کې هغو بخښنې طلب کوي نو بخښنه په څه کې طلب کوي په مانځه کې دا شو عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنہ یستغفرون بخښنې طلب کولې یصلون مونځ به کاوه په شپې په آخر حصه کې به مونځونه کول یهجعون هجوعا نوم ته وایي لیل چې لږ ویده کېږي او بعض وایي چې هجوعا نوم دی لیلا د شپې ویده کېږي لږ د شپې نه چې ویده کېده د دې نه معلومه شوه چې په سحر کې به څه کوي استغفار او بخښنه به طلب کوي او ما ورته ویل استغفار بخښنه طلب کول په څه کې دي په منظورو کې دي که نو د دې نه مونځ د تهجد ثابت شو دا مطلب او دا مونځ د تهجد د دې وجې نه زه هم چې د دې نه ثابت شو چې بعضې خلک دا وایي چې په روژه کې تهجد دا تراوی دي په روژه کې دو منځونه ثابت نه دي د رسول علیه السلام چې ام تهجد کوه ام تراوی کوه بلکې صرف تراوی ثابت دي تهجد نه دي موږ چې داسې ځان نه خبر ذکر لہذا په د سحر کې د شپې په آخر حصه کې د عبادت کول نه څوک بند کړي او د هغه نه څوک انکار کولی شي تراویح او د تهجد تهجد ټول کال وي تراویح سره په روژه کې تراویح د شپې په اوله حصه کې شوي دي وروسته شوي دي تهجد د شپې په آخره حصه کې کېږي د تهجد اهتمام نه دی شوی چې رج مونځ با جماعت کوه د تراویح لپاره اهتمام شوی دی عمر راته نور رالګېدل دي دا خلک یې په دې باندې متفق کړلی وفي اموالهم بمازون دي حال کې حق دی للسائل لپاره د سوال کوونکي والمحروم او د محروم وفي الارض بدمه کې آیاتونه دي للموقنین د لپاره د یقین کوونکو وفي انفسکم او په نفسو ستاسو کې افلا تبصرون تاسو نه نه بدمه کې علامې دي لپاره د یقین کوونکو د مګه وګورئ دا علامې دي دا غرونه دا ونه دا علامې دي په قدرت د الله په خپل نفس ته وګوره په دې دنیا کې چې څه شی پکې دی د هغې نظیر په دې انسان کې پکې دی په دنیا کې ونې دي د انسان دا ګیره دا یخته په شان د ونې دي په دنیا کې کندې دي د انسان دا سترګو ته وګوره د خولو ته وګوره دا کندې دي په انسان کې په دنیا کې دا چې ګورونه دي د انسان دا اډوکې چې پورته وتې دي دا مشابه دي په دې خپل نفس کې وګوره تاسو نه ګورئ وفي السماء په اسمان کې رزقکم رزق ستاسو دی وما هغه توعدون چې ستاسو وعده کړی شوی وه په ورب السماء الله وایي زما د قسم وي په رب د اسمان او د ځمکې انه بېشکه دا رزق لحق خامخا حق دی په مثل د هغه انکم چې بېشکه تاسو تنطقون تاسو خبرې کوئ انه کې ضمیر راجع دی رزق ته یا دین ته یا نبي ته یا قرآن ته هل اتاکا آیا راغلی و تا تا حدیث صحیب ابراهیم واقعا د مرګرو
د میلمنو د ابراهیم هغه میلمانه المکرمین چې معززو او په دغه میلمنو موږ بحث کړل چې دا فرشتې اس په هغه وخت کې دخلوا علیه چې داخل شوي فرشتې په ابراهیم علیه السلام نو ویلو هغو سلام دی ویلو ابراهیم علیه السلام سلام دی قوم دی منکرون ناشنا فراغ الى اهلی نو قص کړو هغه الى اهلی آل خپلتا تلو ابراهیم سلام فجاء راځي کړو بعجل پسخي سمین هغه سمین چې غوښه ور سمین پرباو داسې سخی راوست فقربه الیهم نو نږدې کړی و هغه سخی ابراهیم علیه السلام دیو ته قال ویلې ورته الا تاکلون ای تاسو ولې نه خورئ فاوجسا نو محسوس کړی وه ابراهیم علیه السلام د هغو نه خیبة یرا قالوا ویلو هغو لا تخف ته مې لږه وبشروه بغلام علیم او زیر ورکړی و هغو د ابراهیم علیه السلام ته په هلک علیم سره هغه اسحاق بن ساریه چې د ساریه زوی دی هغه او دا فرشتې چې راغلي ځکه یې خوراک نه کوو فاقبلت امرأته نو راغلې وه زنانه د ابراهیم علیه السلام فی سرة په بنګار کې په سکت نو والې وه ښځې وجه مخپل او ویلې وه عجوزن بوډۍ دا عقیم شنډي زه خو بوډۍ یم شنډي سره فی صیحة په چغه کې د سریر نه دی یا بنګار کې یا فی سرة چې وینا دی وه افسوس دی که ما به څنګه بچي وشي یا فی سرة په شدت کې یا فی سرة په جماعت کې د زنانو نه په جماعت د زنانو کې راغلی قالو ویلې ورته فرشتو کذلک امر دارنګې دی ویلې دی رب ستا انه بشک دا رب هو الله تعالی الحکیم و حکمت والا دی العلیم دی چې الله تعالی حکمت والا ذات دی او الله تعالی علیم ذات دی لہذا دا الله چې حکمت او علیم ذات دی دا هغه فیصله ده زبر